کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د دغه روانه سلسله ده. دا مور وایي چې 2 کاله دله رالم نو د پته نه لګي خو د هغه چیني شینکۍ نه 2 کاله خو د روژه کې نه ده راغلې. اوس ورته چې ووایي چې هغه خو دلته کې ناست دي نو راغلي دي. مورې څو بچي دي اوس څه وایي؟ 6 مې زامن دي نو 4 ودونه کړي دي او 2 ماشومان ناسره دي. خاوند مې مړ دی 15 کاله یې وشو. ضرورتمند دی؟ څو؟ ضرورتمند دی؟ او ضرورتمند دی. څو کاله راغلي ماله؟ 2 کاله. هر څه دي وړي دي؟ او یو ځل تروړه راکړې وه نوره دې نرۍ سودا راکړې وه. او بس یو کال یو ځل درلم بیا دا راته چا نه ښولي و د چې چا به دا وستم. بچي مې هرګاډي چلی په کوهاټ کې ښځو سره دي 2 ماشومان ما سره دي. تا پکې نشي ساتلی؟ نه که نه تلي دي جګړې را سره کوي. مورې ستا څو بچي دي؟ 5 جنکۍ دي 2 هلکان دي. څو جنکۍ؟ 5 جنکۍ دي. 4 هلکان دي. 2 نو ګټه وټه یې څه ده؟ بس هغه خواري مزدوري لا نه شي کولی واغلې دي. صحیح. کتونکو دا دواړه کونډې دي انتخابي ضرورتمند دي او ضرور چې کوم دی نو د داسې قسمه خلکو دپاره موږ سره ملاتړ وکړې. راشه اورې دوا هغې خلکو ته کوې؟ خدای بدلې دی خدای پاک ورکړي. دوا ورته کوې ښه؟ دا واله کتونکو خو ستاسو ملاتړ او مرسته روانې داسې ډېرې میندې چې کونډې دي ضرورتمندې دي د ګټې وټې څه نشته ګرانه ګراني ده په دې کې ژوند ډېر ګران دی. چلم چې الله پاک ورکړی ده په خپل چم ګاونډ کې غریبانانو له ورکې او خو بیا وایي چې نشي ورکولی له موږ له یا اوړه واخلې یاره له چیني والې یاره له غوړي والې څه راله والې راولېږې ضرورتمند راځي ښې چاڼکو نو بیا ورکوو چې د هغوی هغه فریادونه سختې لوږې تندې موږ وګورو نو موږ ورته وایو راشه ګینې ډېرې زنانه ځي راځي خو ډېرې داسې چې په معیار باندې چې هغوی ته ورسي چې د لوږې نه بچ شي نو ډېره مننه خوشحاله اوسه.